نو دا ګران کار دی چې ته سکار کوي وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. دی بسم الله کې ډېر لوی طاقت دی، خو مونږ او تاسو د دې طاقت نه یو خبر. ډېر طاقت دی پکې. ما ته خپله یو ډاکټر خبره کوله، وی ما یو کس له غاښ لګولی او دا پیکس غاښ یو، وی هغې کې څه مسله راله، له هغه غاښ ما له واپس راوړو. بیا چې راغې ما ته وی چې دا غاښ مې سم نه دی راغلی. وی ما هغه غاښ هغه له ټکو هغه غاښ چې و نو هغه نه ماتېده، نه راوتو هغه غاښ. وی دی کې هغې کس ته ټلیفون راغی، چې ټلیفون ورته راغی نو وی هغه ټلیفون چې ورته کړی هغه مفتی عبدالله شاه صاحب و دامت برکاتهم العالیه د چارسدي. وی ده سره خبرې وکړلې، وی ده ته وی چې څه مسله ده؟ وی ده ورته وی چې جی غاښ مې داسې مسله ده، فرق پکې راغلی دی، اوس پې ډاکټر لګیا دی او غاښ نه وځي، هغه پیکس غاښ نه راوځي. وی مفتی صاحب ورته وی چې دې کس ته وی دې مرضي ته چې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. وی دقې مرضي وي چې بسم الله الرحمن الرحیم، او وی ورته وی چې دې ډاکټر ته ووایه چې دې غاښ له اوس ګزار را پرېږدي. وی چې هغه بسم الله وي او غاښ له مې ګزار را پرېښود نو وی غاښ کته ولګي. د یوې بسم الله سره، بسم الله کې دومره لوی طاقت پروت دی. دې کې د الله نومونه جمع دي، بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې لوی طاقت دی، خو ما تا د بسم الله د طاقت نه یو خبر. د بسم الله د طاقت پته ما تا ته نشته چې دې کې څومره طاقت. چې ډوډۍ خورو، بچی په دې باندې پوه کړو چې بچو دا سنت دي چې ډوډۍ خورئ نو بسم الله الرحمن الرحیم وایي، چې دا ډوډۍ بې برکته کیږي نه او بچو د ډوډۍ نه برکت نه اوچتیږي. بسم الله وایي چې ډوډۍ کې برکت وي، ډوډۍ رانه چېرته بې برکته نشي. نو ډوډۍ په بسم الله سره خوړل او بچو ته ووایو، بچو ډوډۍ په درستخوان باندې خوړل سنت دي. ډوډۍ به په ډاګه خورو او بچو ټول بسم الله ووایه، هم اوس ډوډۍ خورئ، دا ډوډۍ به د ټول کور کافي شي، دې نه به پاتې شي، دې کې به برکت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ماشوم ډوډۍ ته ناست، هغه دا نوڼی رالی او د دې سالن کاسې په دې منځ کې ږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کو، ورته وی بچیا بسم الله ووایا، اول بسم الله ووایا، کل مما یلیک، بیا هغه ځای کې خوراک کوه چې کم تا ته په کاسه کې نږدې. دې منځ کې نوڼی مه کته کوه، دې کې برکت دی. امام الانبیا فرمایي دې منځ باندې خوراک مه کوه، ډوډۍ د نوڼی د سیډ نه پورې کوه، د خپلې مخې نه. دې منځ کې برکت پروت دی، هغه ترې نه اوچتیږي. بیا بچو ته وایي بچو چې ډوډۍ خورئ نو چې اوبه څکئ بچو نو په یوه ساه باندې اوبه مه څکئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اوښ په شان په یوه قړینده باندې اوبه مه څکئ. بچو په یوه ساه باندې اوبه مه څکئ، دا د سنتو خلاف دی. په دوو او په دریو قړیندو باندې او ساګانو باندې اوبه څکئ، په یوه ساه اوبه مه څکئ. یوه ساه باندې چې اوبه څکئ، امام الانبیا فرمایي داسې مه کوئ، دا د اوښ په شانتې اوبه څکل دي په یوه ساه. بیا بچي ته وایه بچیا بل سنت د امام الانبیا دا دی چې کله اوبه څکې نو په لوښي کې ساه ماله، دا د سنت خلاف دی. چې ساه اخلي نو لوښی د خولې نه لر کوه او بیا ساه اخله. دا د امام الانبیا ښکلي سنت دی، بچو دې باندې عمل کوه. لوښي کې ساه ماله.